د حبیبک رای ګرانو کتونکو یوه بله خمه فیصله هغه توشخانه 2 د خلکو سره به خبرې ترې کوو چې 10 کاله قید او دغه فیصلې ته په کوم نظر ګوري. یقینا دې وخت کې عدلیې چې کومې فیصلې شروع کړي د عمل په مفادو کې مخکې روانې دي. راځئ په دغه ریپورټ کې زموږ سره اوسئ. توشخانه 2 کیس راغی نو په دې باندې څه وایې؟ په دې باره کې خو موږ دا وایو چې ډېره ښه فیصله ده عدالت دا چې مخکې شو نو ښه دي. او بل خبره دا زر چې تقریبا د دې دریم حکومت را پی ټی آی والا چې په موږ باندې مسلط دي او تباه او برباد کې قومو خو غریبانان خلک یو دولت ایمانی هم چې د رزق نه پاتې کړي ډېر ښه اقدام دی او خدای دې وکړي چې داسې نور لم دی له خدای همت او طاقت ورکړي چې دا نور غلي وسر چې دام کم را بار کړي. الله تعالی دې فیصلې ته څنګه ګوري؟ خبره دا سره چې کم غلو کې هغې له پکار دي چې سزا ورته میلو شي. هغه که زیمه که بلې هر سړی وي چې کم از کم هغه ته سزا میلو شي نو ښه خبره ده. نو آینده به بل سړی به دا کار نه کوي. دا فیصله ښه راله؟ فیصله ښه راله که نه چې خو شي نو ښه خبره. کم سړی چې غلو کړي نو هغه له سزا پکار ده. هغه که زیمه که بلې هر سړی دی چې سزا وله پکار ده ځکه چې بل سړی داسې کار نه کوي سبا. توشخانه 2 کیس حوالې سره تاسو وایئ؟ یاره عجیبه چې څوک هم داسې ادارو کې غداري کوي هغه ته په کار هم داسې دي ځکه چې زمونږ د ملک آیین زمونږ مستقبل زمونږ راتلونکي ادارو کې داسې کس نه دی په کار. خو دا خو ملک سره غداري شوې وه توشخانه نه په غلا شوې وه نو نه دی په کار داسې کار کوي. داسې کار نه دی په کار چې ملک سره غداري وشي. باید داسې سزا ورته واورېدل شي چې عبرت خلک وایي او بل څوک داسې کار ونه کړي. په دې فیصلې خوشاین قراره بس خوشحالي پې ټول خوشحالي. کتونکو د پښتونخوا ولس دغه فیصلې ته په ډېر ښه نظر ګوري او غواړي چې نورو خلکو څومره کرپشن کړی دی د ده چې کم ملګري دي هغه ملګري هم را بربنډول پکار دي او د هغوی په ضد هم کاروي پکار ده ځکه چې دا ملک یې د تبۍ طرف ته د دیوالتیتوب طرف ته د ډیفالټ طرف ته بوتلو او همدغه غلا وه په یو داسې انداز کې چې ځان د فرشتې په انداز کې چې نوم به یې ځان ته دغه وي د صادق او د امین خو کار سره روان دي لوټه چینک او د دې غلا دغه ریپورټ کې د خلکو خبرو کړي چې دا ډېره زبردسته فیصله مخې ته راغله.